ملګرو د سیاسي علماو په باره کې محقق العصر جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا شیخ سجاد الحجابي صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې د سیاسي علماو په باره کې ډېر یو عجیبه بیان کړی دی چې دا موږ تاسو واورو زموږ او ستاسو دماغ به په دې باندې خلاص شي چې آیا د سیاسي علما دا پکار دي په اساملو کې که نه دي پکار د دې سیاسي علماو څه کردار دی نو شیخ صاحب په دې باندې ډېر یو عجیبه خبرې کړې دي که موږ او تاسو د زړه نه دا بغض او عناد وباسو د علماو دا کوم چې سیاسي علما زموږ او ستاسو بدي شي او د شیخ سجاد الحجابي صاحب دامت برکاتهم العالیه د دا بیان موږ او تاسو لږ واورو که نه او په دې باندې موږ او تاسو عمل وکړو نو ملګرو د شیخ صاحب دا بیان واورئ او نورو ملګرو سره شیر کوي چې تمام مسلمانان د دې نه خبر شي خدای قرآن ته وګورئ زه د علماو ته م ویم زه د طالبانو ته م ویم زه د عوامو ته م ویم چې د اسمبلۍ ته صحیح علمای حق ولېږي دا خبره ډېره پوچه خبره ده دا د مخالفینو یو زبردست شیطاني وار دی وی دا د اسلام آباد دپاره زور د اسلام دپاره نه دی بیوقوفه په دې ظاهري اوازونو باندې ګورې ځان مه دوکه کوه او دا ته چې کوم اواز لګې دام د کفر د طرف نه ستا په ذهن کې اچولی شوي دی په خدای یقین وکړئ چې دا علما تاسو بیا ستاسو علاقه کې شیخ قاسم صاحب رضی الله غونته شخصیت الله دې ولا په ژوند کې برکت واچي داسې خلک خو په سونو کارونو کې میلاویږي نو دا خو به ډېر غټ بېغیرتوب بیا چې د بل ځای سړی راځي او هغه بدنامې زمانه هغه یو بدتمیزی هغه یو خراب خلی والی دغه کردار د زیرو نه مخکته په ماینس کې رواني هغه ستا په علاقه کامیابیږي او امام الاولیاء امام الصلحاء چې دغه مخ ته ګورې نورانیت ته پکې هغه ستا په علاقه ناکامیږي نو دا باندې د بېغیرتوب خبرې ستاسو دپاره وکړه تاسو راته ووایئ زه خبره نه کوم ای به وکړه نه به دا بېغیرتوب ستاسو په ځان برداشت دی ووایئ تاسو دا مولانا قاسم صاحب دا نه شي کولی چې دا پټي تاسو له د سرو زرو کې او دا لارې د سرو زرو کې خو کم از کم تاسو پښتانه غیرتي خلک یې ستاسو د غیرت دا تقاضا ده چې دا شخصیت خامخا پاس کړي او دې اسمبلۍ ته ولېږي ګورې دا د زړه نه وایم زه ستاسو د حلقې نه یم او نه مې داسې په پاټو کې داسې ایسي اغوستې دي لیکن دا زه تاسو سره علی وجه البصیرت وایم چې علما تر څو پورې په دې اسمبلو کې نو ستا د ختم نبوت د عقیدې تحفظ وي قسم په الله کو دا علما د دغه اسمبلۍ نه راووتو نو نه به پاکستان کې د عقیدې د ختم نبوت تحفظ پاتې شي نه به د ناموس رسالت د عقیدې تحفظ پاتې شي نه به د لورو د خور په سر لوپټه پاتې شي نه به د نوجوان په سترګو کې حیا پاتې شي نه به د پاکستان کمانا کیا لا اله الا الله والا مطلب پاتې شي دا پاکستان باندې د تمامي دنیا نه دا زور دی چې دا سیکولر ملک جوړ کړي ډېر ملکونه داسې دي چې هغو د علماو هغه مشري ونه منله علما یې رسته کړو نن هلته صرف د اسلام نوم پاتې دی په خدای یقین وکړئ زه یو اسلامي ملک ته لاړم هلته په مدرسو پابندي ده زموږ د پاکستان علماو د وفاق یو شاخ کولو کړی د وفاق په طرز کتابونه پړاو او مدرسې چې کولو کړی و په غلا یې کولو کړی و ښکاره به ورته طالبان نشو تللی په یو تجارتي بلډینګ کې دننه مدرسه هغه علماو کولو کړی و پاکستان علماو څه د هندوستان علماو او د هغې مدرسې د پاسې د مدرسې بورډ نشو لګولی دا جرم و د هغې د پاسې د یو تجارتي کمپنۍ بورډ لګولی و هغه ماته وویل چې د سهار نه ماسپښین پورې پکې د جینکو او د طالباتو سیکشن چلیږي او د هغې نه پس چې د هغې چوټي وشي نو د مازدیګر نه ماسخوتنه پورې پکې د هلکانو سیکشن چلیږي تر دورې پورې مدرسه وه او وی کومې جینکۍ چې د مدرسې ته راځي په پرده کې راځي خو هغو د دوه نه سوا درې نشي راتلی کو درې رالی حکومت یې ټینګوي او هغو نو چې تپوس هم کېږي په لار کې شرطې والا یا نور څوک نو دوی ورته وایي چې مونږ دلته بزنس دپاره راځو دلته د جاب دپاره راځو مدرسو سره زمونږ کار نشته نو بیا یو جینۍ مدرسې ته داخلیږي نو چې په ګنټه نیمه کې کلاس ډک شي نو بیا ورته اساتذه چې دي په لوډ سپیکر باندې سبق ښیي هغې چې لاړ شي بیا په دویم ټایم کې د هلکانو شپ شروع شي او بیا څه سبقونه پکې د دورې چې سیوا شي د شپې 2 بجې پکې پیریډونه وي په داسې انداز چې د چا پې شک رانه شي او موږ ته خو چې مخې ته 100 او 200 طالبان ناست نه وي نو د خولې خوند هم نه ماتېږي هلته تاسو ته پته ده په یو کلاس کې څونه طالبان ما ټول کلاسونه وکته په ثانیه کې 2-3 طالبانو
او په ثالثه کې 2 طالبانو او په خامسه کې 2 دریو په دوره کې 4 طالبانو کو 4 نیم طالبانو بس داسې طالبانو دا د هغه مدرسې حال د ملک ټیټ اسلامي چې دی پکې مسلمانان لیکن د علماو او مشري تسلیم نه کړه غي رستو کړه نه دا اسلام پکې دا حال شو او د تمامي دنیا سونه فحاشه چې دي هغه عمل کې موجود دي او د تمامي دنیا نه د فحش کارونو د پاره د یورپ نه خلک راځي او التفحاشه کې استا په اسلامي ملک کې ولې د علماو مشري نشته وی کله چې د بټو په دور کې میرزا ناصر چې د قادیانانو ملعونینو مشر په دغه وخت کې هغه د خپل جبې سره او دستار سره داخل شو او هغه دوکې سره داخل شو نو د پارلیمنت ټول اراکین وی چې ورور دا سړی بسنګ کافر ثابتو دا خزان لغټ پټکی والے دی غټه ګیره دا غټه جبې دا او د مخنه لوشنه موشنه بیډره مګلې د مخنه نورانیت خيجیا دې سړی ته بسنګ کافر وایو خو مفتی محمود صاحب رحمت الله علی دا د علم غر د علم جبل د تقوا غر شاته د علامه یوسف بنوری صاحب هغه علم او تقوا شاته ورپسې حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحم الله علم او تقوا شاته ورپسې دغه نور علماء هغه جد جهد دعاګانی او جړاګانی او الله تعالی جړا هغه رنگ روړ او قادیانان په دغه اسمبلی کې کافران شو دا د علماو کار دی د دې نه دا خبره ثابتېږي چې که تاسو د ختم نبوت ته د اهمترین عقیده تحفظ غواړئ اسمبلی ته خپل علما ولېږئ ګوره دا د زړه نه وایم